بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب صدقت يا رب العالمين. دا مرد مومن خبر شروع د رجل کامل خبر شروع چې کله فرعون داغه بادشاهي داغه ټول قام قبیله قبطی قوم دا یو خو او یو طرف ته یعنی بل طرف ته صرف یو مسلمان وقال رجل مؤمن من آل فرعون دا فرعون دا خاندان نه چې د ترزوی او هو ابن عمن چې د ترزوی حضرت حزقیل هغه بل طرف ته هغه ورلوي چې بای د موسی علی السلام مقتلوي وغیرہ هغه واقع روانه نو هغه ولوس په دې مرز کې یو خبره کوي د کفارو ته وی کم چې د فرعون ملګریو ورلوي ولقد جاءکم یقینا راغلی تاسو ته یوسف سیدنا یوسف علیه السلام من قبل روان دي د دینه بالبینات فواضح احکامات سره فواضح دلائل سره د دینه مخ کې تاسو له یوسف علیه السلام هم راغلیو فما زلتم بس همیشه وی تاسو فی شکن په شک مما د هغه سنه جاءکم چې راتګ کړو تاسو به په هغه سره نو ګوره یوسف علیه السلام ول ځکه یاد کو چې یوسف علیه السلام په ځمکه د مصر کې راغلی واقعا مخکې تفصیلا تیر شوی نو دل وریاد ک چې تاسو صرف د موسی علیه السلام نافرمانی نه کوي صرف د خلاف نه زه د دینه مخ کې یوسف علیه السلام چې داغه په وجه پتا سو الله ډیر احسانات کړو تاسو داغه نافرمانی کړو داغه خلاف هم تلوي دا تاسو شیوره د مشترکه طریقه د ټول د کفارو چې تاسو پلار نیکونه داغه خلاف تلو نو تاسو د خلاف ځه اغم دغه پیغام ورکو چې خلق لا اله الا الله وای او دا پیغمبر هم دغه دعوت ترکی چې سو وای لا اله الا الله وای اوس خبره یو ده اغم د الله وحدانیت منه او دیم وای تاسو د هغه په مقابله کې وې د په مقابله التم کافران ډیرو غنه غونوا او دلته مسکافران ډیر نو په واضح احکامات سره یا په واضح معجزو سره نو تفصیلات د داسې ډیر نشته فما زلتم فی شک بس همیشه تاسو په شک مما د هغه سنه جاءکم چې راتګ کړو تاسو به په هغه سره هغه چې تاسو له سره وړو نو د مصر چې تاسو یعنی دا کمی واقع وره چې دا و هغه سره خلک داسې شو بادشاہي و دا خو چې کوم مؤمنانو نږدې ورته نور دا غډیرو خلکو مقابله هم کړی او تر اخره پورې په یوسف علی السلام د سره ایمان نه دی راوړی نو هغه خبره ولله کوي چې تاسو همیشه په شکم کو تر دې چې هغه راتکړو تاسو په هغه سره پسې چې درته راو په هغه کې تاسو شک کو هغه نه وایي حتی تر دې پورې اذا هلک په هغه وخت کې چې اذا ماتا چې مړ شو یوسف علیه السلام بعض اصطلاحات د قران وی هغه د قران سره چې تړلی یا بل ځای کې استعمالول چې دې ځنه وخت تاوان کوي اوس که یو کس هلکه به معنا ماتا مړ شو او که دا د اردو کې استعمال کو نو بیا به ادبیم د پیغمبر متعلق وي د بل چا یا چاته دی وي چې ستا شهید چې دا هلاک شه ته دا خپل به د لوالي او انډیا والے چې فوجي مړ شوی شهید شه هغه مو شهید شه
ته ولله ووایه چې دا خوله درله ووایي چې ښه زمونږ هلاک شه. دا خیال هم نه په اخباراتو جګړه وي زمونږ ته هلاک وي د هغه هغې ته چې دی شهید وي. نو عربی کې دغه دواړه په یو معنی باندې راځي. ها قلتم نو اول تاسو لن یبعث الله چې کله هغه وفات شي یوسف علیه السلام نو تاسو بیا وی لن یبعث الله هرگز براونه لګي الله رب العزت من بعده رستو د دین رسول پیغمبر بل پیغمبر به د دینه پس څوک راونه لګي الله رب العزت به بل پیغمبر راونه لګي. کذالک هم دغه رنګه یضل الله والله گمراه کوي من هغه کس لره هو چې دی وی مسرفون سوګه مشرکا مرتاب شک کوونکی واقع فی الشک. خبره داسې ده الله رب العزت فرمای تر دې پورې چې یوسف علی السلام وفات شه د ولوي نو تاسو بیا دا وی دا کم چې منکر وي د یوسف علی السلام نه منکر وي هغه په پیغمبره نه منه نو تاسو وی چې دې مونږ نه منه نو اوس د دینه پس بل پیغمبر نه راځي انکار هغه انکاریان وي نو دا موي چې الله با دینه پس بل پیغمبر نه راځي. خدا سينه الله رب العزت هنور پیغمبران نه لګل تر دې چې خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم اخیری استاد د الله را. اوس مال تاسو له مخکم دا خبره کړو چې موږ کمزوري دار چې موږ خپل سیس باندې نه پوهیږو د نورو کیسې ګورو چې پلانکی صاحب دا لیکلی اول خو موږ د سره مطالعه نه کو کتل نه کو دا خبره او خیر خیرو کې د موبایل او فیسبوک یو څه په دې خو بالکل مطالعه وکړه دی خو سره اول خو موږ د سره خپل سیزو نه پردي شي نه ګورو خو که بیا ګورو چرته پرس کنو آسان ګورو آسان چرته افسانه ګورو ناولې ګورو منټو راټینګ کو بل لاټینګ او قرآن په شان کتاب شاته احادیث شاته ورزو سیرت شاته ورزو په خپل سیز ځان نه پویو بل بیا افسانه ناول خپل پرېګ داغه پرې د بل چا تاریخونه ګورو پلانکی سیب داسې او پلانکی ډنګري دا او د خپل پیغمبر راته د سیرت پته نه لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني هغه بلون وی پیغمبر چې تا نه پیژني اباسین سی وی لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني هغه بلون وی پیغمبر چې تا نه پیژني. نو موږ نه ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت موږ نه ګورو حالان کې او د حسن د پاره موږ ځان له معیارونه خپل ګرځولې دي ان کو میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے خپل معیارونه هم ځان له ګرځولې دا حسن دی دا ظاهرا ډانچه دا دی واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. حالانکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعر وای سوی حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ وې ته داسې خدای پاک پیدا کړی کنه په ظاهرا حسن باندې چې داسې بل چرته پیدا شوی نه ظاهرا صورت باندې داسې بل شخصیت نشته او تو داسې د اخلاق او مجسمه داسې انسان داسې شخصیت داسې کامل انسان خو کامل انسان داسې چې مور چرته داسې راځيګولې نه دي داسې مور نه دی راځيګولې او گویا تا څنګه وخت دی خدای غشان پیدا کړ شیخ سعدی رحمه الله بلغ العلا بکمالی کشف الدجى بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله بیا تعریفات قسیم جسیم نسیم وسیم خیر نو دومره صرف په دی یو شعر په علماء لیکلي د علوم دیوبند وخت پورې چې یعنی کوم بلغ العلا بکمالی وي په دی باندې د پسې چې ناتخوانانو خپل کم ناتونه جوړ کړو صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې سدونیم زرونه سوا یا 5000 چې د اشعار صرف دی یو کړه پسې جوړ شوی دونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک د خلکو استایل دي خو مونږ کتل نه دي دا مونږ سره نږدې هادي عالم یو عالم نه دی عام بنده دی په پښتو کې لیکلي به نقطو کتاب ولی راضی سه د سره په ټول کتاب کې نقطه قدرې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې یعنی دا شین دی د دې د پاسه درې ټکی دي دوات دی د پاسه یو ټکی د بعد لاندې داسې کتاب لیکلي په اردو کې دومره چې په ټول کتاب کې داسې حرف نه دی روړي چې پاغي باندې د پاسه ټکی راشي لکه چې دا په عربو کې لږ کمزوري دی بل په نسبت سیرت په داسې لیکل شي
بل شاعر هغه را نقل کوي دا مولا روم رحمه الله را نقل کوي دا جبرئیل امین څخه خبره ولوي دا آفاق مې وکړه زمکه اسمانونه مې وکړه هر څه مې وکړه خو ولستا بشان مې محبوب بل پیغمبر پیدا نه کو صلی الله علیه وسلم نو عرض مې دا و چې موږ نه ګورو دغه سیرت عرض کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے بیا ورپسې قصیده بهاریه ګوردا یا ورپسې قاسم نانوتی رحمه الله بیا نور اشعارم ګور نو طالب پته ولګي چې زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه شخصیت او څنګه عظیم یو د زړه منل دی یو ایمان راوړل دی غم ده خو چې ته دغه شخصیت پیجنګلو کې دغه خو پیجنې ته ګوره چې بیا زړه ته ستا د امینه څومره راکوزي الله یې توفیق راکړي موږ نه ګورو خو هغې ګوري غیر یې ګوري او ډېر ښه یې ګوري استاد محترم مولانا قاضي فضل الله صاحب وی زه ته ګرجیله بوتم هلته مې د مریم بیبي په شان باندې تقریر وکړو نو انګریزان راله چې تاسو له خو داسې معلومات دي چې داسې خو موږ له هم نشته ما ورته چې تاسو ته هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې معلومات دي چې داسې موږ ته نشته خو ایمان نه راوړی هغې یې ګوري موږ یې نه ګوره والله اوس خبره داسې ده په دې ځای باندې قادیاني اعتراض راوچت کړی په دې آیات باندې قادیاني اعتراض راوچت کړی د لمي هغې یې ګوري موږ یې نه مرزا بشیر الدین محمود احمد هغه په دې ځای باندې لن یبعث الله حتی اذا هلک قلتم هر تر دې پورې چې وفات شو یوسف علیه السلام نو لن یبعث الله دی وی چې ویل تاسو هرگز به پیدا نه کی الله رب العزت مبعوث به نه کی الله پس دنه بل پیغمبر نو هغه څه لیکي د دې لاندې خیال والله کې تفسیر صغیر نو تفسیر صغیر هم هغې لیکلي او تفسیر کبیر هم لیکلی دی ښه دواړه یې لیکلي دي او تفسیر کبیر زمونږ هم علامه امام رازي رحمه الله لیکلی دی هغه هم لیکلی او د هغې هم لیکلی دی نو هغې کې هغه دې لاندې لیکي و یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا یعنی یوسف علیہ السلام یادی تو تم نے مایوسی سے کہنا شروع کیا دا هغه خبره ده ښه دې خبرې ته خیال وکړئ تو تم نے مایوسی سے کہنا شروع کیا کہ اللہ اس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا جیسے مسلمان عوام گورا اسے کم خواراتا ہوئی جیسے مسلمان عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہتے ہیں کفار مصر یوسف علیہ وسنگ چی مسلمانان عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پس ہوئی کفار مصر یوسف علیہ السلام پر نبوت کو ختم سمجھتے تھے کفار د مصر چې دی هغې په یوسف علیه السلام وایي نبوت ختم مانو نو مطلب دا دی چې دا کافرانې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم مانی حساب لگاو بیا سوئی ورپسې وایي اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا کفار کا عقیدہ ہے سوئی دی دینے کم خبر رہے حتی اذا حلقا قلتم لا یبعث اللہ من بعدی رسولا وی اس سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ یہ کفار کا عقیدہ ہے جو نبوت کو ختم سمجھے وہ کافر ہے چې څوک دا وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس بل پیغمبر راتلونکي نشته وایي دا کافر دی په دې آیات نه راوچته کړی ښه موږ ورله وایو د دې جوابات شته خو دا مې درله صرف دا ووي چې دومره دقیقه مطالعه چې د یو آیات پسې ګرځي چې کوم ځای کې ورته معمولي رګ میلاویږي نو ځان له هغه ځای مسلمان له ستنه وي ښه مضبوطه ورله وایي دې چې په ځان پوهېږي ما درله وي ما سره دغه بره جلد پروت دی د قادیانانو د تفسیر ما د دې کلي نه راخلي پوه که ته مطالعه کوئ پوه یم پې داسې هر ځای ته خپل څیزونه وررسوي نو د دې جواب یو دا دی ها نو ده خو دا وایي ګوره د دې خبرې د هغې دارې نه جوړ دی وایي چې ګوره وایي څنګه چې دا مسلمانان وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس پیغمبر نشته وایي داسې به د مصر هغه کافرانو وایي چې د یوسف علیه السلام نه پس پیغمبر نشته نو موږ ورله وایو هغه کافرانو وایي او دا خدای وایي
نو ته خو دونه جاهلی چې په دې خبره کې ستا فرق نشته. الله په خپله په قرآن کې ویسوی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نو الله ویلی دی چې اخیری پیغمبر دی. نو د کافرو د خدای په خبر دا خو لا پر عابد او معبود الہ دی هغه او دا چې دی عام بندگان دی دا عبادت کوونکي دی هغه معبود دی. په دې کې ډېر فرق دی. بیا خو دا کافر دی د هیڅ شي نه دی. نو هغه کفار دی او الله رب العزت واحد لري. دا خو د الله خبره ده. الله ویلی دی سی ویلی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی. نو موږ د الله منو. الله و دا کافرانو ویلی دی نو موږ یې نه منو. موږ وایو د یوسف علیه السلام نه پس بلا پیغمبران راغلي دي. پوه شوې؟ یوه خبره. دویمه نمبر خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې موږ د اخیری پیغمبر وایو نو دا موږ صرف د خپل منشا او د خپل خوښې مطابق نه وایو. دا الله رب العزت ویلی دی نو موږ د دغه قول اتباع کوو. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایلی دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی زه اخیری پیغمبر یم او زمانه پس بل پیغمبر نشته. خیر بیا دې کې هغه په دې خبره باندې بل اعتراض کړی. هغه وایي موږ اکثر یو کس ته وایي تاسو به لیدلي که نه د پوسټرو کې به هم لیدلي موږ هم چې اکثر وایو استاذ المحدثین او استاذ الاساتذه او خاتم المفسرین خاتم خاتم الشعراء او پلانکی او پلانکی. نو تاسو وایي ګوره خاتم الشعراء د شاعرانو ختمونکي د مفسرینو ختمونکي دا غینه پس خو نور مفسرین هم راشي. تاسو خدا نه وایي چې باغه باندې موږ وایو دا موږ ویلی دي که نه. خدای خو نه دی ویلی چې دا اخري مفسر دی. خدای خو نه وایي چې اخري شاعر دی. موږ وایو چې نه دا د بنده خبره یوه او بله د دې نه مطلب دا چې اخري نو مطلب دا ډېر پویه دی. دا په تفسیر کې ښه پوهه دی. خو دا د بنده خبره ده. خدای خبره که خدای چاته وي چې دا اخري تفسیر کوونکی یا دی په تفسیر کې ډېر ماهر دی دې نه پس بل مفسر نه منې موږ به نه منو. خدا د عوامو خبره ده. نو د الله خبره نه ده. د خدای او د مخلوق په خبره کې ډېر فرق شته. نو دا د هغې یو داسې ځای په ځای چې دې ستنېوالي دي د دې وجې وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ باندې سیرت وګورئ د هغې چې دی دلایل وګورئ په ختم نبوت باندې کورسونه وکړئ په هغې باندې. دا زموږ ذمهواري ده او رس تر رس دغه فتنه په پټه را روانه په ښکاره نه په پټه. الله رب العزت دې موږ بچ کړي. حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې هلکه چې وفات شو یوسف علیه السلام تاسو ویل هرگز براونه لیږي الله رب العزت رستو د ده نه پیغمبر. کذالک همدغه رنګه یضل الله ګمراه کوي الله رب العزت من هغه چا لره هو مسرفون چې دی وي زیاتي کوونکي چې دی وي مشرک مرتاب شک کوونکي یا په شک کې واقع وي. الذین هم الذین دا مبتدا شده خبر شده مبتدا لپاره. هم الذین هم دا کسان دا هغه کسان دي یجادلون فی آیات الله چې دی جګړې کوي بحث مباحثه کوي په آیاتونو د الله رب العزت کې بغیر سلطان بغیر د دلیله به حجت اس دلیل ورسر نشته او د الله رب العزت په آیاتونو کې انخلی د ځان نه کسی بګیر او باسی څوک یو خو اولی څوک بل خو اولی چاته سوی چاته سوی د ځان او قرآن پې ور پیټ کوي. مدلوي د قرآن نه د لیلا مجنون کیسې م روباسي. ما لویلو که دا وی حجرې ته لاړم یو د لیلا مجنون کیسه کوله وی چې دا په قرآن کې راغلی ده. څه کې راغلی ده؟ قرآن کې راغلی. ما ورته چې ظالمه ځان ګناه قرآن کې دا کیسه کوه وی چې قرآن کې نه حدیثو کې به چېرته راغلی. اسانه خبره. نو الذین دا ها کسان دی یجادلون چې دی جګړې کوي فی آیات الله په آیاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان بے د حجت اتاهم هغه چې راغلی دیو ته نو پتوک باندې باخیل وزي کبر مقتن ډیره د هلاکت باعث عند الله پنځ د الله تعالی دا خبره ډیره سخته ده ډیره د غضب والا ده ډیره د هلاکت باعث ده پنځ د الله تعالی او عند الذين او پنځ د هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی دي نو چې د مؤمن سم وي د امیده سم وي په اسلام برابر وي نو دا به خراب خبره نه قبلي. کذالک هم د غرنګا یتبع الله یختم الله مهر وهي الله رب العزت علی کل قلب
په ټول زړه یا د کشان الله رب العزت کذالک هم دغه رنګه یتبع الله مهر وهي الله رب العزت علی کل قلب په هر زړه متکبرن په تکبر کوونکی په کبرجن باندې جبار او په سرکش باندې دغه شان الله رب العزت مهر وهي په هر زړه متکبر باندې اعزات مراد نه دي دغه او جبار په سباندې په سرکش باندې نو دا انسانان یا که دا ټول کې و ټول والي نو چې د چا متکبر په هر باندې الله رب العزت لګي یا د زړه الا کل قلب ولا قلب کلن په ټول زړه باندې چې دی الله رب العزت څه کوي مهر ولو لګي الله رب العزت موږ د حالت نو ساتي وقال فرعون ويل دي فرعون يا هامان هامان ابن لي جوړ کمال را سورحن سمانه مناره را لغټه جوړه کا لعلی خایږي چې ابلغ الاسباب ورسیګم صدا اغه بلندو ته ورسیګم اغه بلندو ته مال چې دی اوس دا سکارو کا په دلایلو کې خودي پاتې راغی په دلایلو کې پاتې راغی دی خو موسی علیه السلام د ما له معجزه او خیا معجزه په پیغمبر اسلام نو مفسرین لیکي چې هغه څنګه اجدها داسې د امسا ورخطا کړه نو اجدها د طرف ته روانه شو چې روانه شو دی لاند داسې په شاده کرسي نه پریوته کرسي په بشار اله او ټول خلک مو یاره د خدا دومره ظالم او قران وی ذل اوتاد نمیخونو والا چې اغي خو سخت یاره د خدا د یاره د دربار نه نشو چې دا ظالم بم بیا راټینګي نو خپل قوم هم تباک و ځان هم تباک الله هم دې بچ کی نو چې ځان له رهنما رهبر مشر جوړه نو د سړی زوی مشر کا غلط مشر کا وتا بم تباکی قام بدم تباکی الله هم دې وساتي نو غلط مشر کړو وقال فرعون اوس فرعون خلق له خیال بدلی کنه نو نور خود ته پته را کني وی سوی وقال فرعون ویل دی فرعون کا یا هامان هامان ابن لی جوړ کمال را سورحن مانه څه جوړ کا بنا ان عالیا لوی داسي وګده مانه را ل جوړ کا نو بعضی مفسرین وی س 15000 غزا یاد دینه زیاته وګده داسي دنګ مانه ولا جوړ کړه چې جوړ کړه ولا نو چې خي تیار کړه جبرائیل امین ته الله رب العزت وی په دې وزره وسوه چې په وزره ولا داسې معمولی شان دي کنه نو را پرې وتا بعضی لیکي چې یو لاک یا څه کم یا څه زیات دات لاندې مردار شو او یو سره چې دې لاندې ته ورسې دغه معنی نور په چا باندې پرې وته الله هم دې وساتي نو وقال فرعون ويل فرعون مخکې تفصیلا نرسه تیر شو یا فرعون فرعون وقال فرعون ويل فرعون یا هامان هامان جوړ کمال را سورحن مانه لعلی خایږي چې ابلغ الاسباب ورسیګم اغه بلندو ته سشي اغه بلندو ته ورسیګم سبب الصعود اغه سبب د خطل اسباب السماوات نو اسباب السماوات اغه رفعتونو د اسمانونو ته بلندو د اسمانونو دروازو د اسمانونو ته فاطلع نو سبوکم زبا ورسیگم اله موسی اله او معبود د موسی علیہ السلام تا ظاهر بشم په معبود د موسی علیہ السلام باندې او وبګورم موسی علیہ السلام اغه اله تدای ولي وی دای زکه وی چې سوی ورپاسي و انی یقینا لاظنه ز ګمان کوم په د باندې کاذب چې دی دروغجن دی دروغجن خپل او د دروغجن پلارو او سوی وی ز په دی موسی علیہ السلام دا ګمان کوم چې دی جوړ د دروغجن نه دي نعوذ بالله من ذلک وکذالک هم دون دروغ وای چې خلک رښتیا وګڼي وکذالک هم د غرنګا زوجینا خيستخ کار شیول فرعون دی فرعون ته سو عمله هغه بد عمل دد وصد عن السبيل نو لازمی او متعدی معنی دواړو کا وصد او دی من شوی او من کړی شوی او خلک یې من کول عن السبيل د سمیلار نه خپلم سمیلار طرف ته نه ته او بلم د سمیلار نه من کړو خپلم د سړی زوین او بلم سړی توپ ته نه پرې خود و ما کید فرعون او نو تدبیر د فرعون او نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر په تباہی کې په خسران کې په هلاکت کې د تدبیرونه ټول د هلاکت الله رب العزت موږ بچ
ولقد جاءكم یقینا راغلی تاسو ته یوسف علیه السلام من قبل وړاندې د دینه بالبینات په دلایل ښکارو سره په واضح احکاماتو سره فما زلتم بس همیشه وی تاسو په شک کې مما د هغه څه نه جاءکم چې راغلی تاسو ته به په هغې سره حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې هلکه چې وفات شو قلتم نو تاسو وویل لن یبعث الله هرگز براو نریږي الله رب العزت من بعده نو چا وي دا منکرین یوسف من بعده رستو د دینه رسولا پیغمبر بل پیغمبر به الله راو نریږي کذالک همدغه رنګ یضل الله الله بلارې کوي من هغه چا لره هو چې دی وي مسرف مشرکه مرتاب په شک کې سوي شک کوونکي الذین دا هغه کسان دي یجادلون چې دی بحث مباحثه کوي جګړه کوي فی آیات الله په آیاتونو د الله رب العزت کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه بغیر د حجت نه به حجت لګیا دي اتاهم چراغلی دیو تا کبر مقتن اے دا ډیر ناخوخه خبره دا ډیر د هلاکت باعث ده عند الله پنځ د الله رب العزت وعند الذين امنوا پنځ د ها کسانو چې مؤمنان دي کذالک هم د غرنګ یتبع الله مهر وهي الله رب العزت على كل قلب په هر زړه باندې متکبرن په هر زړه متکبرن په تکبر کوونکی جبارن سرکش باندې وقال فرعون دی فرعون ویل یا حامان اے حامان ابن لی جوړ کمال را سرحن مانه لعلی اے مال را مانه جوړ کا بلډینګ را له جوړ کا یولو یدنګ مناره را له جوړ کا لعلی خایږي چې زه ابلغ الاسباب ورسیګم هغه بلندوتا ورسیګم اوخی جمع بلندوتا یا اے سمره چې یعنی هغه دروازې دي د اسمانونو چې هغې ته وخیجم اسباب السماوات دروازې د اسمانونو یا رفعتونو د اسمانونو ته فاطلع الى اله موسی نو ظاهر بشم په اله د موسی باندې علیه السلام باندې و انی یقینا لاظنه ګمان کوم په چا باندې په سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام باندې کاذبا د دروغجن وکذالک هم د غرنګ زوین خست اخکار شول فرعون د فرعون ته سو عملی هغه بد عمل ددو وصد عن السبيل او دی سو منکړی شو د سمیلارنا منکړی شو منکول به کول د سمیلارنا وما کید فرعون او نو تدبیر د فرعون الا فی تباب مگر په هلاکت کې یا نو تدبیر د فرعون مگر د هلاکت الله رب العزت موږ د هلاکت نو ساتي